پاکستان کې د تیلو پېټرول او ډیزل سره د نورو تیلو بیې یو ځل بیا سیوا کړې شوي دي. 1 لیټر پېټرول 16 روپۍ او 15 پیسې او ډیزل 13 روپۍ او 30 پیسې ګران کړې شوي دي. د دې ترڅنګ سره د خور تیل 13 روپۍ 33 پیسې او لایټ ډیزل 18 روپۍ او 88 پیسې ګران کړې شوي دي. د خزانه وزارت ویلي چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرول د مصنوعاتو د قیمتونو او ایکسچینج ریټ لامل حکومت په پېټرول د لیوی لګولو فیصله کړې ده. د تیلو نوې قیمتونه نن د جمعې دروازې نه عملي شوي دي. د نوو قیمتونو تر مخه 1 لیټر پېټرول 248 روپۍ 4 پیسې، ډیزل 206 روپۍ 450 پیسې، د خور تیل 210 روپۍ 6 او لایټ ډیزل 206 روپۍ 15 ته رسیدلي دي. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلي چې مخکنی وزیر اعظم عمران خان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره لوس کړی چې د پېټرولیم ډیولپمنٹ لیوی په برخه کې به هر میاشت 4 روپۍ سیوا کوي. خو ویل خو چې کله د عمران خان په ضد د عدم اعتماد یا باورې تحریک وړاندې شو، هغه د IMF سره کړې وعده ماته کړه او اوس حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام بحالول غواړي، ځکه یې په تیلو لیوی سیوا کړه. پاکستان کې د 20 نیټې راځي د تیلو قیمتونه د 1 لیټر په سر نږدې 100 روپۍ ګران کړی شو. پاکستان کې چې د مسلم لیګونو او اتحادی ګوندونو حکومت جوړ شوی دی، حکومت د مای د میاشتې د تیلو قیمتونه سیوا کول پیل کړی دي. په لومړي ځل په 20 مای 10 روپۍ، بیا په 2 جون 10 روپۍ، بیا په 14 جون 40 روپۍ 3 پیسې او اوس 16 روپۍ 2 پیسې نور ګران کړی شو. دا د پېټرولو د 1 لیټر بیې دي. دغه ډول ډیزل او نور تیل هم ګران کړی شوي دي. پاکستان کې دا وخت تر ټولو ګران ډیزل 1 لیټر په 206 روپۍ 450 پیسې دي. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مشر اسد عمر ویلي چې د پېټرولو ارزانولو او ګرانۍ ختمولو په وعده راغلي. حکومت پېټرول یو کم 100 روپۍ او ډیزل 133 روپۍ ګران کړل. تحریک انصاف ګوند ویلي چې په 2 جولای اسلام آباد کې به احتجاج کوو. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.